حقونه دا د قرآن شریف د تعلیماتو خلاصه مې درته وویل. پنځم حق د قرآن شریف هغه دا چې د دې نظام به په ملک کې منولی. قرآن شریف دی وخت کې پوره نظام نه دی جاری. قرآن شریف کې وایي د غل نه لاس پرې کې. قرآن شریف کې وایي د زناکار دا سزا ده. قرآن شریف کې وایي ډاکو داس دا ولې جرایم زیاتېږي؟ پس په چیک پوسټونو باندې نه کمیږي، نه په تاڼو پس پیانو، دا په سزا ورکولو کمیږي. ته قسم دی یو سړي لور او خور د چا پټه واکنه ده هغه ته ځوړند که پسه درکړي چې بیا څوک کار وکړي ده یو د غل نه لاس پرې کړه ډېر لاسونه دې محفوظ کړه. نو د خدای د دین د جاري کولو دپاره به سړی کوشش کوي. دا پاټۍ چې دي یو څوک د ښځو دپاره منډې وایي، څوک د سړو دپاره. زمونږ د علماو دا فکر چې د خدای دین په دې ملک کې راشي او خدای دې راولي. هر یو وایي ډوډۍ 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 کپړه مکان ډوډۍ کپړه مکان. هلکه دا دې چېرته ویلي چې موږ یو مسلمان قوم یو، زمونږ یو تهذیب دی، زمونږ یو معاشره ده، زمونږ یو پیغمبر دی، زمونږ یو قانون دی، موږ هغې څه کوو؟ دا چې ځان ته پښتون وایي هغه په جنازې ته چې روانې جنازې له خو ځیم نه خو که ځېږي د خپلو نو هم په انګریزۍ کې خبرې کوي. هلکه ستا پښتو څه شوه؟ ما سره خدای یاره ده چې د امامان د مړو د اعلانات هم په جنازو کې په انګریزۍ کې شروع کړي، ځکه چې ملا هم غوړ زیړ شي نو په انګریزۍ کې دعوتنامه لیکي. هلکه دا ولې ما ته معلوم دی. نه د خدای د دین دپاره دا ګوره دا دې وخت کې د قرآن شریف دا لوی حق دی چې زمونږ په ذمه پاتې. یو خبرې نیم راته چاته دا چې څوک د علماو سپکه کوي یا پروپیګنډې کوي دا حقیقت کې دین نه غواړي. ته چې د یو شیو د نظریې دشمن یې نو د هغې نظریې خاوندانو پسې به سپکه کوي. عالم او ملا او عالم دا د فرعون هغه چغه وه. فرعون به ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. فرعون به خلق را جمع کړي، جلسه به یې جوړه کړه. وی زه خیمه کې دا خوار ملا ښه دی. خوار ملا څوک یادوي؟ وی أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. دا د مصر حکومت زمانه دی او دا نهرونه زما په دغه کې نه دی. دی خوار ملا سره څه دي لاس به یې داسې کړه. فلولا القي علیه اسورة من ذهب. د دې خوار ملا په لاس کې خو د سرو بنګړي نشته. نو ملا او ملا چې څوک یادوي او سپکې کوي هلکه ملا تا ته څه تکلیف در رسولی؟ ستا خیرخوا دی، ستا د غیرت خیرخوا دی، ستا د پردې خیرخوا دی، ستا د دین خیرخوا دی، ستا د معاشرې خیرخوا دی. ګناه څه کړې ده؟ ګناه دا کړې ده چې د دین آواز ولګي. دا بېدینو خلقو دا علامه. دویمه دا چې څوک پروپیګنډې کوي علماو پورې دی په خپله د سپکاوي کار دی. دویم یاد لره بعضې خلک د مذهب نه منکر دي. زمونږ دا ټول امت